شهید سلام سلام بند. ډېر اسماعیل خان کې شهید شوی د ایلیټ فورس ځوان سپاهي عقیلزاده جنازه په ابایي کلي کنکوی مندڼ بونیر کې ادا شوه. په جنازه کې ډسټرکټ پولیس آفیسر شاهسن خان، ډي سي حامد علي، اے سی مندڼ محمد خان، ټیمو امین خان، ناظم نصیب خان، د ډېر اسماعیل خان، پیښور او ملکن سره د بونیر پولیس اعلی افسرانو او د هر مکتب فکر خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی و. د پولیس چاکو چوبند دستې شهید ته سلامي ورکړه او په قبر یې ورله د ګلونو ګلدستې کېښودې. میډیا سره د خبرو په وخت د شهید پلار خانزاده ووی چې عقیلزاده زما مشر زوی و، د وطن د حفاظت دپاره شهید شو او موږ ته پرې فخر دی. هغوی زیاته کړه چې شهید عقیلزاده په بهادرۍ مقابله کړې او مخامخ یې په سینه ګولۍ خوړلې چې د دا دوړلې او زموږ سترګې اوچتې کړي. د شهید پلار خانزاده وایي چې دا زموږ وطن دی او د دې وطن د حفاظت دپاره مې نور بچي هم قربان شه. جره د نوم عقیلزاده او د یو زوی نوم د مشري زوی نوم یې دغه دی د عیسی او د کشر زوی نوم موسی دی. عمرونه به یې دغه د دې یو زما خیال دی څه 2.5 کاله برابرېږي او د دې بل 5-6 میاشتې 8 میاشتې دي شي چې دا جیه دا دیه لالا زویم په وطن باندې شهید شو. څه پیغام لرئ په دې؟ نو بس مونږ خو شکر الحمدلله دا خبره کوو چې د قوم دپاره د ننګ او د پښتو خبره ده چې زما بچی د دې دپاره د دې قوم دپاره شهید شو او د دې قوم دپاره یې قرباني ورکوله او د خپلې خاورې د پاکستان د خاورې دپاره نو زه پرې فخر کوم چې الحمدلله چې زما زوی د دې پاکستان د خاورې دپاره د دونه ننګ وکړو او شهید شو پرې نو زه پرې خوشحاله الحمدلله او د شهادۍ مبارکي وله ورکوم چې زما زوی د دې دپاره شهید شو. لالا کو د وطن دپاره نوره قرباني راځي تیار یو؟ جی بالکل تیار یو او جی داسې تیار یو چې یو مسلمانان الحمدلله پاکستان کې پیدا یو او کوو به انشاءالله. په دې موقع د شهید رشته دار ووی چې موږ ته د شهید عقیلزاده په شهادت فخر دی. زموږ نور ځوانان هم په پولیس فورس کې دي او که ضرورت شو نو نور به هم برتي کوو. دا وایي چې زموږ ملک دی که نه او موږ په دې فخر کوو چې دی شهید شو. موږ به د فخر کوو نور به هم چې کوم دی نه زموږ نور واړه هم په دې کې دي که نه. او دا ډېر د فخر خبره چې د خدای پاک د خپل ملک شهادت ورکړو که نه د خپل ملک باندې سر قربان کړو که نه. او دا زموږ ملک دی زموږ خاوره ده او موږ ټول د دې دغه نه به د خپلې خاورې دپاره خپل سرونه ورکوو. دا قربانۍ به موږ ورکوو انشاءالله. لالا کو نوره قرباني دا ملک غواړي نو ورکوئ؟ بالکل به ورکوو، بالکل تابعدار یو، بالکل. نور هم زموږ واړه زما خپل زامن دوه یو په ایلیټ کې د سره یو ځای ملګری او بل مې دلته دی ډریور دی که نه. خپل زامن مې دي 3 زامن یې 2 په پولیس کې دي که نه. انشاءالله چې هر وخت موږ ته هر وخت تیار یو د ملک د خاورې د قربانۍ دپاره خپلې خاورې د حفاظت دپاره موږ هر وخت قربانۍ ته تیار یو انشاءالله. د شهید کشر ورور سید زاده وایي چې زما خانجي په وطن شهید شوی، فخر پې کوو او د هیڅ قسم قربانۍ به موږ هم نه شاته کېږو. زما نوم سید زاده نوم دی او په دې موږ بیخي خوشحاله یو او دغه د شهادت نصیب شو او نور هم که د ملک قوم دپاره څه خدمت راځي موږ بالکل تیار یو. خو تاسو ته نور هم د پولیس دغه میلاویږي نو تیار یو؟ بالکل تیار یو. موږ د قوم دپاره خدمت دپاره بالکل تیار یو. زما نه مشر د ټولو مشر دي. څه به م ورته وایي؟ خانجي. شهید په ورساو کې 2 زامن 3 کلن محمد موسی او د 6 میاشتو محمد عیسی سره رونه خویندې ښځه او پلار پرېښودل او د همیشه دپاره د دې دنیا سترګې پټې کړې. د شهید عقیلزاده سره د بونیر د شهداو تعداد 140 ته ورسېدو چې پکې 14 شهدا د مندڼ د خاورې سره تعلق ساتي. شهید عقیلزاده په کال 2012 کې په پولیس فورس کې برتي شوی و. په ایلیټ فورس پلاټون نمبر 2 کې ډیوټي وه چې 13 شپه په ډېر اسماعیل خان کې دهشتګردو پتانه د حملې په دوران کې په مقابله کې شهید شو او نن په ابایي کلي کنکوی کې خاورو ته وسپارلی شو.
د شهید د جنازې او تدفین په وخت اس ایچ او تانا نواګي افسان خان د خپل ټیم سره د سکیورټي سخت انتظامات تر سره کړي وو. د شهید په قبر کمانډنټ الیټ فورس خیبر پختونخوا محمد وصال فخر زمان راجا، ریجنل پولیس آفیسر محمد علی خان ارشد محمود، کمانډر الیټ فورس ڈی ایهان رینج ڈی پی او شاهسن خان او سلیم ریاض اس ایس پی الیټ فورس ملاکنډ ریجن د طرفه د ګلونو ګلدستې کېښودې شوې. شهید کار، شهید سلامی دگی، شهید سلام، سلام پای. شهید کار نیچه پای. شهید کار بار هست. پلاستیک بندوبست